بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصې 135 نمبر سبق دی او الدرس الحادي والثلاثون 31 نمبر درس دی. نن به موږ د 31 نمبر درس مشق حل کوو. په مشق کې تمرین مشق ته وایي. په مشق کې دوه سوالونه راکړي وي. ترجم بالبشتونیه، دا اصل کې په کتاب کې دی ترجم بالاردیه، اردو کې ترجمه وکړئ. خو اصل کې زه کتاب په پښتو کې لیکم، دا ټول لیکل په پښتو کې کومه، نو د اردو په ځای ما پښتو لیکلی دی. نو ترجم بالبشتونیه په پښتو کې ترجمه وکړه. ترجم بالعربیه دویم سوال دی، ترجم بالعربیه عربی کې ترجمه وکړئ. یو طرف ته راله د عربی جملې راکړي وي، د دې تاسو پښتو ولیکئ. بل طرف ته د پښتو جملې راکړي وي، د دې تاسو عربي ولیکئ. نو چې راکم ځای کې د عربی جملې راکړي او موږ به پښتو جوړو، نو هغه دا دي. ګورئ، اخذ سعید، اخذ دا فعل ماضي ده او د دې د سعید د دې فاعل دی. کراستن دا مفعول دی. نو اخذ سعید، سعید اونیولو، سعید اونیولو. اردو کې وایي سعید نے پکڑا، سعید نے پکڑا. کراستن کاپی، سعید لاس کې کاپی اونیولا. اخذ سعید کراستن، کراستن کراستن. سعید کاپی اونیولا، سعید کاپی اونیولا. فتح حامد، حامد کولا وکړو. فتح حامد. نو وګورئ دا اخذم فعل ماضي ده او فتحم فعل ماضي ده. د دې فاعل دلته موجود دی. دلته چې کله د فعل ماضي د اولی صيغې نه پس یو اسم وي او هغه حالت رفعي کې وي، یعنې په هغه باندې دو پیش یا یو پیش وي، نو هغه به بیا فاعل وي. نو دا فتح فعل دی، دا حامد فاعل دی. نو حامد کولا وکړو. څه کولا کو؟ صندوقا بکس. فتح حامد صندوقا، حامد بکس کولا وکړو، حامد بکس کولا وکړو. اوس وګورئ قرأت ته وګورئ، قرأت په دې کې واحد متکلم انا ضمیر متکلم دی پکې. قرأت ما ویلو، ما ویلو. مجلتن رساله، ما رساله ویلا، ما رساله ویلا. قرأت مجلتن، قرأت مجلتن، ما رساله ویلا. قرأت مجلتن، ما رساله ویلا. كتبت، كتبت دا واحد متکلم صيغه ده. ما ولیکلو. اسمی خپل نوم، ان زمانم مطلب خپل نوم. ما خپل نوم لیکو. علی السبورة بورډ باندې، علی السبورة بورډ باندې. د علا معنی د باندې او سبوره بورډ ته وایي. كتبت اسمی، ما خپل نوم لیکلو. علی السبورة بورډ باندې. جلستو زکی ناستم، د واحد متکلم فعل ماضی صيغه ده. جلستو زکی ناستم، جلستو زکی ناستم. فی المسجد جماعت کی، فی معنی ده کی او مسجد جماعت ته وایي. نو زه جماعت کې ناستم. اوس سوال کوي رانه، وایي هل ذهبت، آیا ته تلاړې الى السوق بازار ته؟ آیا ته بازار ته لاړې؟ آیا ته بازار ته لاړې یا ته بازار ته تللی؟ نو هل ذهبت الى السوق، هل ذهبت آیا ته لاړې؟ نو ګورئ دا د فعل ماضي صيغه ده، خو د واحد مذکر حاضر صيغه ده. فعل ماضي واحد مذکر حاضر. ذهبت ته لاړې، ذهبت زه لاړم، ذهب هغه لاړو، ذهب هغه لاړو. ذهبت زه لاړم، ذهبت ته لاړې. نو هل ذهبت آیا ته لاړې الى السوق بازار ته؟ ٹھیک شوه. اوس وګورئ هل حفظت آیا تا یاد کړو؟ حفظت دا هماغه د واحد مذکر فعل ماضي صيغه ده، واحد مذکر حاضر، واحد مذکر حاضر. تا یاد کړو، حفظت تا یاد کړو، حفظتو ما یاد کړو، او حفظه هغه یاد کړو، حفظه هغه یاد کړو. نو هل حفظت آیا تا یاد کړو القرآن الکریم، قرآن کریم. تا قرآن پاک یاد کو، تا قرآن کریم یاد کو. اوس نسیه چې دی که نه، نسیه دا د فعل ماضي واحد مذکر صيغه ده، واحد مذکر فعل ماضي، واحد مذکر غائب. خو دلته کې دا نسیه فعل دی او حامد فاعل دی. نسیه فعل د دې فعل نه اوله صيغه ده، او د اولې صيغې نه پس یو اسم وي او هغه حالت رفعي کې وي، نو هغه حالت رفعي والا اسم به د دغې اولې صيغې فاعل وي. نو نسیه حامد، حامد هیر کړو، سیر کړه. نسیه معنی ده هیر کړه، هیر کړه. ایر شوتی، ستیر شو. نسیه حامد، حامد ایر کو. کتابه خپل کتاب. نسیه حامد، حامد هیر کړو. کتابه خپل کتاب. کتابه د هغه کتاب، خو دلته کې به معنی کې خپل کتاب. نسیه حامد کتابه، حامد خپل کتاب هیر کو. فی الفصل کلاس کې، حامد خپل کتاب کلاس کې هیر کو. شرب اسلم، شرب اسلم، اسلم اسکل. ما ان اوبه، اسلم اوبه اسکلې.
نام الطفل نام فعل ماضیه واحد مذکر غائب صيغه ده او الطفل د دې فاعل دی نام الطفل ماشوم وده شو نام الطفل ماشوم وده شو فی السریر کټ کې فی السریر کټ کې نو ماشوم کټ کې وده شو نو دا زمونږ د عربی را مونږ د پښتو جملې جوړ کړي اوس د پښتو جملې را کړي د دې به مونږ عربي جوړو د پښتو جمله ده وای خالد دروازې طرف ته لاړو خالد دروازې طرف ته لاړو خالد دروازې طرف ته لاړو مشا خالدون خالد لاړو الى الباب دروازې طرف ته مشا خالدون خالد لاړو الى الباب دروازې طرف ته اوس وای هغه دروازه کوله وکړه هغه دروازه کوله وکړه وفتح نو را فتح د واحد مذکر غائب صيغه ده وفتح او هغه کوله وکړه الباب دروازه او هغه دروازه کوله وکړه اوس وای هغه کمرې نه بهر ووتو هغه کمرې نه بهر ووتو وخرج او هغه ووتو من الغرفه کمرې نه وخرج من الغرفه او هغه کمرې نه بهر ووتو وخرج من الغرفه او هغه د کمرې نه بهر ووتو او هغه کور ته لاړو او هغه کور ته لاړو وذهب او هغه لاړو الى البيت کور ته وذهب الى البيت او هغه کور ته لاړو اوس وای زما یو ملګری دی نو لی معنی ده زما لی زما صديق واحد صديق واحد یو ملګری صديق واحد یو ملګری لی صديق واحد زما یو ملګری دی اوس وای د هغه شاهد نوم دی د هغه شاهد نوم دی نو اسمه د هغه نوم اسمه د هغه نوم شاهدون شاهد دی د هغه نوم شاهد دی اوس وای هغه اسلام آباد کې اوسیږي هغه اسلام آباد کې اوسیږي هو یسکنو هغه اوسیږي فی اسلام آباد اسلام آباد کې هو یسکنو هغه اوسیږي فی اسلام آباد اسلام آباد کې اوس وای ما هغه ته خط ولیکو ما خط ولیکو ما هغه ته خط ولیکو كتبت ما ولیکو الرساله خط الیه هغه ته ما هغه ته خط ولیکو اوس وای ناصر راغه او حامد لاړو جاء ناصر ناصر راغه جاء ناصر ناصر راغه وذهب حامد او حامد لاړو وذهب حامد او حامد لاړو نو دا زمونږ د تمرین دوه سوالونه حل شو یو ترجم بالبشتونیه او دویم له ترجم بالعربیه نو دا زمونږ د نن ورځې 35 نمبر سبق 135 نمبر سبق او درس نمبر 31 نو راتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقه الكلام